مولانا اشرف علي تانوی صاحب رحمه الله چې یو غټ محدث بزرګ تیر شوی دی، بېشماره کتابونه هغه لیکل دي. هغه یو واقعه د هارون الرشید لیکلې ده چې ډېره بهترینه واقعه ده، او هغه ده چې هارون الرشید چونکې یو نیک صالحه بادشاه او ډېر منځګزار او متقي او د خصوصا د جمعې په ورځې د واعظ دپاره به د ټولو نه مخکې هغه حاضرېده او واعظ د امام او د خطیب چې د هغه به یې اورېده. نو یو واعظ چې د هغه خطیب ته ووایي چې نن واعظ او نصیحت چې د هغه به زه وکړم. چونکې هغه واعظ چې د هغه ډېر بهترین واعظ و، خطیب هغه ته اجازت ورکړه. ده چې کله واعظ شروع کړه نو ده په خلیفه هارون الرشید باندې چې د هغه خبره شروع کړه، هغه ته ویل چې ته ډېر غټ فاسق یې، ته ډېر ګناهګار یې، ته ډېر ستا دا ګناه دی، ستا دا ګناه دی. او واعظ او نصیحت کې هغه مخاطب کا هغه ته خبرې وکړې. نو د واعظ نه د جمعې نه چې کله فارغه شو نو خلکو په ذهنونو کې وه چې اوس به دا واعظ چې دی دا قتلېږي او دی به چې دی اوس خلیفه چې دی هغه ختموي. نو د واعظ د جمعې نه وروستو پولیس چې دی هغه راغلل او هغه واعظ یې بوته د خلیفه مخکې چې دی هغه کېنو. خلیفه د هغه تواضع وکړه، هغه د شربت وغیره چې دی هغه یې ورکړه. او د هغې نه وروستو د ده نه یې تپوس وکړه چې ګوره موسی علیه السلام او هارون علیه السلام غټو په مرتبه کې که ته غټې. نو ده ویل چې څه مطلب دی؟ هغه ویل چې عقلمند سړی تا نه تپوس وکړي نو د هغې جواب راکړه. نو ده وویل چې یقینا په رتبه کې مانا هارون علیه السلام او موسی علیه السلام غټو. بیا تپوس ترې نه وکړه چې فرعون ډېر ظالم جابر او ګناهګار و یا زه زیات ګناهګار یم. نو ده وویل چې یقینا فرعون ډېر غټ ظالم او جابر و او ته خو د هغه په مقابله کې ښه چې امتي. نو د دې نه وروستو هارون الرشید ورته ووایي چې ګوره چې کله هارون علیه السلام او موسی علیه السلام الله رب العزت د فرعون طرف ته لیږل نو ورته ووایي چې قولا له قولا لینا، تاسو به هغه سره خبره چې د هغه په نرمۍ سره کوئ. نو قرآن کریم کې الله رب العزت د هغې ذکر هم کړی دی چې تاسو چې کله فرعون خواته لاړ شئ نو خبره چې د هغه په نرمۍ کوئ. نو قرآن کریم کې الله رب العزت موږ ته هم دا طریقه ښودلې ده. نو که ته په مرتبه کې د هغه نه غټ نشي کېدی او زه په ظلم کې یا په ګناه کې د فرعون نه زیات غټ نشم کېدی، نو بیا تا د قرآن کریم د دې آیت مخالفت کړی دی. او بیا یې وزیر چې د هغه راوغوښته او یو کپړه یو جوړه کپړه چې د هغه یې راوغوښته او هغه یې چې دی هغه واعظ له ورکړه او دغسې 10,000 درهم دا یې هغه له ورکړه. ورته ووایي چې ګوره ته حق وی وکړه لیکن طریقه چې د هغه د غلطه استعمال کړه او په ما کې د دې نه زیات عیوب زیات ګناهونه به وي، لیکن دا طریقه چې دی دا درست او صحیح نه ده. نو عزتمندو واعظ و نصیحت په نرمۍ سره په ښه انداز سره کول، دې سره یقینا دا د قرآن درس هم دی او د دې برکات او فواید چې د هغه هم زیات وي. الله رب العزت عمل توفیق راکړي.